پارون د حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتهم العالیہ د جمعیت علماء هند مشر له دلی نه ماته ټلیفون وکړو غم راځي ښکاروله نو ما ورته وویل حضرت زه دلته خپلو ملګرو ته یوه خبره کوم تاسو راته ووایئ چې زه ټیک وایم که غلطه وایم او مشران دي استادانو په ځای دي علما دي د حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمه الله زوی دی مشر په دې وخت یو پاته دو پاته دی دی مشر دی ما زه خو دې ملګرو ته وایم چې جمعیت علما سره د خپلو اکابرو دو امانتونه دي یو امانت نظریه او عقیده ده او بل امانت د دغه عقیدې او نظریې لپاره د کار کولو رویه ده منهج ده طرز عمل به زموږ څه وي دغه مقصد لپاره به مونږ کار په کومې طریقې کوو نو ما نه به نظریه بدلو نه به عقیده بدلو نه به رویه بدلو نه به منهج بدلو چې ما دا زما خبره ملګرو ته دا صحیح ده که غلطه ده بالکل صحیح خبره کوي او په دې ټینګ اوسېږي نو د جمعیت علما دفتر د عمل ته د خپلو اکابرو تایید حاصل ده الحمدلله نور زه څه ویلی نه شم په ما کې د وینا قوت ختم ده ټوله زندگی په دغه جدوجهد کې تېره شوه الله دې قبوله کړي الله بې نیازه باچا ده که راته وي چې نه ده قبوله څه به ورسره کوې خاص به ورته کوو ظاهري به ورته کوو چې خدای پاک مونږ قبول کړي ګناهونه تقصیرات خطاګانې مو الله معاف کړي انسانان یو نه په خپلو نیتو قدرت لرو نه په خپل عمل قدرت لرو الله یې ویني خو الله پاک زموږ زاري قبوله کړي اولاد یې مونږ ته معاف کړي مونږ نه د حساب نه اخلي دا د جدوجهد یوه لاره ده نن جمعیت علماء اسلام د پاکستان په طاقتورو جماعتونو کې په لویو جماعتونو کې شمارلی کېږي دغه مقام ته چې جمعیت علما رسېدلی ده په دغه حکمت عملي رسېدلی ده زه ملګرو ته وایم چې په کائنات کې چې کوم شي ته رښتیا ویلی کېږي رښتیا قرآن کریم نه لوی د هغې بل مصداق نشته قرآن کریم نه لوی رښتیا بل نشته په کائنات کې خو الله رب العالمین په څومره ځایونو کې ویلي دي کتاب و حکمه لقد اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه الله کلام دا تقاضا کوي چې دې په دنیا کې خورول دې په دنیا کې نافذول دې په دنیا کې اشاعت او تعلیم او تنفیذ دا به په حکمت سره کوي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه الله لاره ته هم خلک راغواړي په حکمت او په دانایي سره به راغواړي دغه کتاب و حکمه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته را منتقله شي بیا دا الکتاب والسنه دا جوړ شي دا زموږ دپاره رهبر دا زموږ دپاره رهنمایي ده